سورة محمد صفحہ نمبر 18-17 سورة محمد مدنیت دا سورة محمد دے و مدینہ منورہ کے نازل شوی دے وہی 38 آیت او پدی کی 38 آیتون دی و 4 رکوعات او پدی کی 4 رکوعانی دی اللہ دا سورة احقاف فقبل دربار کی قبول و منظور کی سورة محمد دے اللہ پاک مند پارا آسان کی و اللہ دے مند دے حضور علیہ السلام دے شفاعت ذریعہ و برسول کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم صدق الله العظيم سورة محمد آیت نمبر 1 پنځم رکوع شپږشتمه سپاره د دې سورۃ نوم دی سورة محمد او دی صورت تا سورہ محمد ذکر ویل کیږي چې په دې کې کوم دی د لفظ محمد ذکر دی پکې او دا صورت چې کوم دی په مدینه منوره کې نازل شوی دی او د دې نه پیله چې کوم دی 93 سورتونه نازل شوي په دې کې چې کوم دی 38 آیتونه دي او په دې کې 4 رکوعګانې دي اللہ دا پخپل دربار کې دا شاته صورت قبول کی او دا د موږ لپاره آسان کی په دغه سوره محمد کې د کافرانو د هلاک کېدل وجه ذکر ده کافران چې څومره مو دی په ویل چې موږ به ولې هلاک کیږو دی به یو دا اعتراض کولو کافرانو چې موږ به ولې هلاک کیږو وګوره دا مسجد حرام د خانه کعبه ټول خدمت مونږ کوم د خانه کعبه خدمت به د کافرانو کولو د خانه کعبه صفای بدی کولا په خانه کعبه کې د اوبو تنظیم بدی کولو چې پته به وته لګی دا چې خانه کعبه د کوم دی یو کند خزر غلی دا دی په داغي انتهایی عزت کولو کافرانو ته به کله پته لګیدل چې خانه کعبه ته یتیمانان ماشومان راغلي دي دوی به دغه انتهایی عزت احترام کولو دوی ویل چې ګوره زمونږ اخلاق هم صحیح دي او زمونږ نیک اعمال هم ډیر دي نو موږ ولې هلاک کیږو نو الله رب العزت په سوره محمد کې د دې د هلاک کېدلو وجه خي چې دا کافران زکه هلاک شول او دا وزکه هلاکیږي چې وصدوا عن سبیل الله دي چې کوم دی د الله تعالی د لارې نه خلق منی کوي د الله تعالی لاره څه شي دا د الله عبادت کول د نبی له صلوات و سلام اخیری پیغمبر منل دا د الله تعالی لاره ده او کافرانو به د دوه لارو کې رکاوټ جوړولو الله به منلو خو الله سره چې کوم دی زمونږ د بوتان د شریک دي اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا به رسول منلو نو د دې غلطی عقیده د وجه الله پاک چې کوم دی د کافرانو ټول نیک اعمال سکل دا تباہ و برباد کړي لفظ محمد صلی الله علیه وسلم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسم ذاتی نوم دی ذاتی او دین علاوه چې کوم نمونه دي دا د نبی له صلوات و سلام صفتی نمونه دي مثلا احمد حاشر ماهی دا د نبی له صلوات و سلام صفتی نمونه دي خو د نبی له صلوات و سلام خپل نوم څه شي دی محمد دا نوم بیان ساتو دا محمد نوم دا الله تعالی په نبی له صلوات و سلام باندې ابدلی دي او الله پاک د نبی له صلوات و سلام د پیدایش نه پیلا د خپل حبیب د پر دانو خوښ کړو آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کیدلو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو خپل ځامن دا سره کینو وی بچیا چې کله ستاسو دعا نه قبليږي
چې تاسو دعا کله نه قبليږي نوی په وسیله کې الله تعالی د کوم دی محمد صلی الله علیه وسلم ورکوي. ګور آدم علیه السلام اولنی پیغمبر دی او نبی علیہ السلام د دین پس راځي 1,24,000 کم او بیش انبیاء کرام وقفه په دې پمینس کې. زمان ډیر زیات حیران شول ویرا بابا دا محمد سوق دی. آدم علیہ السلام وتو فرمایل وی بچیا ویسه چې کله الله تعالی په جنت کې پیدا کوم جنت کې زما سترګې وغړې دي نو وی دا الله تعالی د عرش د پاسه کلمه لیکلې شوې ده لا اله الا الله محمد رسول الله. وی ما ته پته لګی دا چې الله تعالی د خپل نوم سره چې دا کم نوم لګولې دي دا یو پیغمبر خامخا وي او دا انتهایی د الله تعالی نږدې محبوب پیغمبر دی ځکه الله تعالی خپل نوم سره نوم لیکلی دی دا لہذا هغه وخت ما ته پته ده. نو محمد دا نبی علیہ السلام نوم دی او چا وتی کړی دی الله تعالی. نمبر 1 نبی علیہ السلام چې کله وشو نو 3 میاشتې پهلا د نبی علیہ السلام پلار وفات شوی. نو د نبی علیہ السلام نیکه دی عبد المطلب چې کله پته وته لګی چې زما د زوی شوی دی نوسیم شوی دی نو دای چې کم دی وتا مسجد حرام ته وترو مستلو خانه کعبه ته نو دغه سره انتهایی مینا کولا ځکه یتیمو نو خلق به وتراتل ویره دا ماشوم نه بوم توخیا چې خلکو ودا ماشوم کو کتلو خلکو به دین عبد المطلب ډیر خپل نوسی دی چا به وتویل شونډه خسته دي چا به وتویل سترګې خسته دي چا به وتویل دا پوز ډیره خسته ده. نو خلکو به دا بار بار سکولو تعریف به کولو دا هغه تعریف د وجه الله تعالی د عبد المطلب پزړه کې واچولا چې د دې ماشوم نوم بسوي محمد. دا محمد نوم ټکی معنی دا जिसकी बार बार तारीफ की जाए जिसकी बार बार तारीफ की जाए. نو د نبی صلی الله علیه وسلم هم بار بار سکیدلو تعریف کیدلو نو مې کې خدای شو محمد محمد. بیا تاسو وګورئ په دې محمد لفظ باندې نقطه نشته ده نقطه نشته ده په نو چې څنګه دا لفظ محمد په دمه د نقطه نشته ده نو داسې د نبی صلی الله علیه وسلم جسم اطهر مبارک د نبی صلی الله علیه وسلم په جسم باندې صعيب هم نشته ده. د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده چې څنګه نوم چې کوم ده د نقطې نه صفا ده نو داسې د نبی صلی الله علیه وسلم جسم مبارک هم د سنه صفا ده د عیب نه صفا ده. دې د ودی د هجرت په سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دی مدینه منوره ته هجرت کولو نو لار کې سټے کړی دا یوزي کې آرام کړی دی د یو خزه په خیمه کې چې کله د دې خزه خاوند راغلی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم د هغه د بزینه چې کوم دی پیل شلیو او هغه بزه چې کوم دی هغه کې بیا انتهایی پی راغلیو چې کله خاوند راغلو نو تاسو ته نو کله چې دا بزه چې کوم دی دا چيله دا انتهایی کمزوري و سحر او اوس چې راغلم د دې غلام څخه پی راغلی دي او په لوخو کې پي پراته دي دا سي حساب دی ویره ویو سړی راغلیو او زما په دې خیمه کې چې کوم دی هغه ایثار شویو آرام یې کړو او بیا زما بزر لشلې و دې خاوند نه تپوس کړی دی دا سړی څنګه ماته لک تفصیل بیان کا نو دا نبی صلی الله علیه وسلم چهره وته بیانې وی نمبر 1 دا چې د دې سړی چې کوم دی سترګې دا دومره خسته وي چې د سترګې توروالی تور او د سترګې سپینوالی د سپین هوا دا د حسن علامت ده
چې دا ګاټي انتهایی تکتور وي او بیا چې کم دی د سترګو د سپینوالي سپین وي نو سترګې ډېرې ښایسته ښکاري چې کله دا سپینوالي زیړ وي سره وي نو بیا هم خوند نه کوي وي نمبر 1 سترګې ډېرې زیاتې ښایسته وي او دویم علامت یې دا و دویم چې کله به خبرې کولې نو ابوبکر صدیق وسره او دغه شان د غلام وسره د ملګرو به خبرې ډېرې زیاتې په طریقې سره اورېدلې خبرې ډېرې زیاتې ښایسته وي او وی دریم دا چې دا باڼې انتهایی ګڼو او سلورم دا چې دا روزي چې کوم دی په دیزه کې ملاو شوی وي داسې دا روزي او پنځم دا چې ګیره انتهایی ګڼوا ګوره ګیره چې کوم دی دا د حسن علامت دی ته خزه باقاعده دی خاوند دی ویلي دی وی ګیره چې کوم دی دا یې ګڼوا او وی اوم دا چې په आवाज کې دروندواله د سړی چې کم دی حسن داري چې د आवाज درون وي او چې کله आवाज نری وي نو خلک وی یره دا आवाज یې داسې د خزو شان دی دی د نبی له صلوات و سلام صفت د आवाज داو انتهایی درون आवाज یو درون چې کله د خزه د خپل خاوند ته دا ټول علامتونه ویل ویره وی دا کې دي چې په مکه مکرمه کې پیغمبر پیدا شوی او که چرته ماته مکمله وشوله وزب سره خامخا ملاقات کوم نو دا د لفظ محمد معمولی شان تفصیل دی الله دې موږ تاسو ته په دې باندې پوهه را نصیب کړي الذين كفروا کوم خلق چې انکار وکړو وصدوا او من کړل خلق عن سبيل الله دلتلا دلارنا اضل اعمالهم ذاکر العملون دهغي د کافرانو نیک عملونه سدي خ اخلاق او دغه شان دي لاري جوړول او دغه شان دي بلا شي نیک عملونه دي دغه خو ایمان وسره نشته دي الله فرمای اضل اعمالهم ایمان اصل شیز دي ایمان چې کوم دي ستاسو نور عمل محفوظ ساتي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کوم خلق چې ایمان لرلو او عملونه وکړل نیک وآمنوا بما نزل على محمد او ایمان لرلو په هغه چې نازل شلو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې وهو الحق او دا حق دی محمد دا لفظ محمد دا په قران مجید کې سلور ځل راغلی دی محمد دا د نبی له صلوات و سلام نوم دی او دا په قران کې څو ځله راغلي دي سلور ځل وما محمد الا رسول نمبر 1 او دویم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين او دریم محمد رسول الله دا دریم او سلورم چې کوم دی دا راغلی دی وآمنوا بما نزل على محمد دا نبی له صلوات و سلام نوم مبارک دا په قران مجید کې سوزل راغلی دی سلور زله بیان ساتو وهو الحق من ربهم او دا حق دی د دې رب د طرفنا کفر عنهم سیئاتهم الله بلری کې لدوینه د دې بدیانه واصلح بالهم او سم بکری د دې حال ذالک بان الذين كفروا او دا زکه چې کوم خلک منکران دي اتبعوا الباطل حقیقت پر وکړه د باطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق او کوم خلکو چې ایمان نوړلو هغه پیروي کړی د حق من رب د خپل رب د طرفنا كذلك يضرب الله دغه شان دی بیانوي الله تعالی للناس خلق د پاره امثالهم مثالون د دوی واخر دعوانا